أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة انفال پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 24 27 28 درې آیاتونه چې نو آداب ویل کېږي. اوس دې ځای کې الله جل جلاله مسلمانانو ته د هغوی لږ زوړ حالت چې دی نو هغه یادوي. نو دې نه دا سبق انسان ته میلاویږي چې هر مسلمان له هر انسان له خپله ماضي یاده چې دی نو هغه ساتل پکار وي. کله چې انسان ته خپله ماضي یادوي نو دی بیا د ډېر بد خصلتونو نه چې دی نو هغه بچ کېږي او ډېر ښه کارونه د دین او دنیا په اعتبار سره چې دی نو هغه دی بیا کوي. خو چې کله د انسان نه خپله ماضي هېروي نو دی بیا د دین او د دنیا په اعتبار سره ډېر لوی چې دی نو هغه د نقصان او د ګناه کارونو کې مخته کېږي. نو الله جل جلاله وایي واذکروا اذ انتم، یاد کئ هغه وخت چې کم وخت کې تاسو قلیل لږ وئ. تاسو وګورئ کله چې انسان لاول غریب وي او بیا الله جل جلاله دې مالدار کړي نو چې کم انسان ته خپل د غریبۍ هغه وخت یادي، د پلار نیکه هغه وخت چې دی نو هغه ورته یادي، نو دا انسان دی د الله شکر ګزار وي. بیا دی د الله شکر چې نو هغه ادا کوي، د عجب او تکبر چې نو هغه بیا نه کوي. د دغه مال کې بیا د غریب خیال ساتي، د الله چې نو هغه د دین خیال ساتي. خو چې کم انسان ته خپله ماضي نه یاده نو دی له چې بیا الله پاک مال ورکړي نو دی بیا چې نو هغه عجب او تکبر کوي. بیا وایي نه مړه مونږ خو داسې داسې وو یا مونږ دا یو، د سره بیا هغه نه نو دا د دغې مال چې نو هغه ناشکري ده. او دغه شانتي انسان چې نو هغه ته صحت میلاو شي، بیماري میلاو شي، نو دی د هغه سوچ وکړي چې په هغه وخت کې زه څه وم هېڅ مې هم نشو کولی، اوس الله احسان وکړو چې نو هغه ښه شولم. نو داسې په هر یو شیز باندې کله چې انسان ته شاته وخت ماضي یادوي نو دی بیا نه تکبر په ده کې راتلی شي او نه چې نو هغه بېدیني په ده کې راتلی شي. خو چې کله انسان ته دغه نه یاده بیا په دې کې دا دواړه کېږي او دی د الله ناشکر هم نشي جوړی. لکه شاته نه یو سړی ښه مالدار او ښه صحي او ښه صحتمند را روان دی، بیا وروسته الله رب العزت چې نو هغه پټلۍ بدله کړه، په ده باندې بیماري، مصیبت، تکلیف، فقر راویستلو، نو اوس هم الله پاک وایي هغه مخکینی حال یاد کړه، مخکې ښه وې، ښه برابر هر څه نو شکر ادا کړه. هغه وخت کې د الله پاک چې نو هغه دغه نعمت درکړه، اوس د هغې متبادل دلدار درکو. نو ځکه الله وایي واذکروا اذ انتم قلیل، یاد کئ هغه وخت ای مسلمانانو چې کله تاسو لږ وئ، کمزوري وئ، مکه مکرمه کې مستضعفون فی الارض، تاسو کمزوري چې دی نو هغه ګڼلی شولی په ځمکه کې، تخافون ان یتخطفکم الناس، او تاسو به چې دی نو هغه یریدلی دا چې خلک تاسو وتښتئ. خلکو تښتولو مقصد دا یعنی هر وخت به د هغوی نه د کافرو نه د هغوی چې دی نو هغه د ډلې نه به تاسو مرعوبه وئ. فآواکم وأیدکم بنصره، الله وایي ما دله ټکانه درکړله او په خپل مدد سره مې چې دی نو هغه تاسو مضبوط او دا چې دی نو قوي کړلی. اوس دا څنګه ولو؟ نو مدینه مکه مکرمه کې سړی چې تاریخ وګوري نو شروع کې مسلمانان ته به کافرو ډېر اذیتونه او تکلیفونه رسول. ښه پوره چې نو هغه صحابه او صحابیات چې نو هغوی پکې شهیدان کړي هم ولو. لکه یو پیره چې نو هغه مکې مشرکانو حضور علیه الصلاة والسلام د قتل چې نو هغه د شهید کولو علیاذ بالله اراده وکړله. دغه اراده چې کله کوله نبی علیه الصلاة والسلام نه ګیره واغوسته. نبی علیه الصلاة والسلام میرز وی حضرت حارث بن ابي حاله
رضی الله تعالی عنہ چې دا د اما خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې نو د هغې زوی ولو د مخکیني خاوند نه نو دی رانو دا اواز کړلو ځوان جان چې نو هلک ولو څوک به زما پلار چې نو زما بابا جان قتل کړي داسې څوک شته چې هغه د هغه قتل کړي نو هغه ټولو خلکو حضور علیه الصلاة والسلام یې پرېښودلو او حارث بن ابي حاله رضی الله تعالی عنه چې نو هغه یې شهید کړلو دغه شان نور صحابه دا کې نو هغه زنانو کې ابو جهل ملعون چې نو هغه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې دا د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه مور وه یاسر رضی الله تعالی عنه بیبي وه داسې ډېر شي نو ځکه الله رب العزت وایي تاسو به کمزورې ګڼلی شولی ان یتخطفکم الناس دا چې تاسو خلک وتښتئ ویسي فآواکم نو الله وی تاسو ته الله پاک ځای درکو مدینه منوره یې دله درکړله انصار غوندې صحابه یې دله درکړل وایدکم بنصره او قوت یې درکړلو تاسو له په خپل مدد سره انصار چې نو هغوی اعلان څنګه چې اوس نو هغه غزوه بدر شروع کې مونږ ټول وویل تفصیل سره هغوی د الله رسوله زمونږ بچي کې چې کله هم په یو رګ کې سا موجود وي نو دوی چېرته هم تا ته ایذا او تکلیف نشي در رسولی ورزقکم من الطیبات الله وایي تاسو له پاکیزه رزق درکو مکه مکرمه کې چې نو هغه هم د رزق چې نو هغه فرواني او برکت ولو خو د مدینې منورې په شانتي نه ولو ځکه مکه چې نو هغه ټوله غریزي علاقه مدینه منوره چې نو هغه همواره علاقه ده مدینه منوره کې چې نو هغه باغات ولو مدینه منوره کې چې نو هغه کویان او چینی چې نو هغه وي نو الله رب العزت وایي ما دله پاکیزه رزق چې نو درکوم لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ نو معلومه ده شوله د الله طرف نه مال میلاوېدل اولاد میلاوېدل صحت میلاوېدل دا ټول د دې لپاره دی چې سړی پرې د الله پاک شکر ادا کړي او که چېرته به دې سره شکر دی بیا دا ټول د انسان دپاره چې نو هغه وبال او فتنه دی لکه څنګه چې د مخکې آیات کې الله رب العزت د هغې چې نو هغه تمثیل ذکر کوي نو په دې سره چې نو هغه یو شکر بیا نو یو شکر هغه په ژبه باندې دی سړی وایي چې الله ستا لاک شکر دی زوی وشو او دی وایي الله ستا لاک شکر دی او په حقیقت کې بیا هغه نمونه ټیپ لګولی چې ته بیا چې ګورې سي چل وشو دا شکر نه دی دا ناشکري ده دا د الله څخه نو هغه خفه کول نه دا د الله رسول چې نو هغه ته ایذا او تکلیف رسولی دي ولی دا چې نو هغه شکر دی نه شکر تقاضا دا ده چې اوس هره خوشحالي تعالی الله پاک درکړه دا تو داسې استعمال کړي چې په دې کې د الله او د الله حکم چې د الله د پیغمبر چې نو هغه طریقه په ځای راشي که دې نه د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه دی ووتله د هغې مخالف ولو دا بیا ناشکري ده اگر که په ژبه باندې د زر پیرې چې دی نو هغه شکر دی ووایي دا شکر چې نو هغه عند الله دا شکر نه دی یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم د دواړو آیاتونو متعلق چې هغه شان نزول تفاسیر تقریبا ټولو ذکر کړی دی کله چې په سن 5 هجری کې چې هغه غزوه خندق وشولو نو غزوه خندق کې د کافرو تعداد تقریبا 30,000 ولو او مسلمانانو تعداد چې نو هغه 3,000 ولو دوی چې نو هغه راغلل مسلمانانو پسې حضور علیه الصلاة والسلام د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې نو هغه په رای باندې مدینه منورې نه چې نو هغه ګیر چاپېره خندق وکړلو بیا د هغه خندق کنده چې نو هغه وکړله کافر چې نو هغه د ابو سفیان په مشرۍ کې راغلي ول د مسلمانانو نه چې نو هغه محاصره کړې وه دغه محاصرې په دوران کې دوی چې کومه احاطه ګیرا چولی وه دې کې کافي ورځې ووتلې بیا الله رب العزت په هغوی باندې سخت سیلې طوفانونه چې نو هغه راویستل هغه سیلې طوفانونو د هغوی له شکست ورکړل او دوی د هغه ځای نه وتښتېدل دې دوران کې چې نو هغه مدینه منوره کې د یهودو یوه لویه قبیله پاتې کېدله چې هغو ته ویلې کېدل چې نو بنو قریظه دې بنو قریظه دا د حضور علیه الصلاة والسلام حلیفدار ول نو دوی هغه خپل حلف خپل وعده او لوظ مات کو او د دغه کافرو چې نو د هغوی مرسته وکړه نو چې کله د هغوی وتښتېدل حضور علیه الصلاة والسلام خپل اسلحه اتیار چې نو هغې کولاو کوزغرې لرې کولې نو دې دوران کې الله پاک جبریل علیه الصلاة والسلام راولېږو جبریل علیه الصلاة والسلام رالو د الله رسول تاسو خو چې نو هغه خپل اتیار جنګي اتیار چې نو هغه لرې کوئ حالا کې مونږ خو لا هغه شانتې اغوستي حضور علیه الصلاة والسلام ورته ویلې لاجئ نو هغه څه مقصود پاتې نه وی او دې ځای نه اوس کوچ چې دی نو هغه بني قریظه ته دی بنو قریظه چې دی نو د هغوی شکست دی نبی علیه الصلاة والسلام یې صحیح ده
الله پیغمبر چې نو هغه اعلان وکړلو زه چې نو هغه روح چې نو هغه د بنو قریظه کوي بنو قریظه چې نو د هغوی باندې چې نو هغه محاصره د هغوی کوم هغه ځینې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین روان شو بنو نو هغه قریظه د هغو احاطه ګیره وشوله 21 ورځو پورې چې نو هغوی د قضیې کې نو هغه بند کړی شول اوس چې کله 21 ورځو پورې بنو قریظه یهود چې نو هغه بند شولو نو په آخره کې د هغوی صلح ته جوړ شول نو د صلح پیغام حضور علیه الصلاۃ والسلام ته راولېږم نبی علیه الصلاۃ والسلام صلح به چې دی نو هغه کې استاد باره کې څه حکم وکړو نو دا به حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه وایي او د هغوی چې نو هغه واقع خو د هغې ته مخکې نه بنو نظیر په باره کې دوی ته معلومه شوې وه چې د هغوی ورته ویلو چې دوی نه به چې نو ځوانان به وله قتل کړی شي کوم چې جنګجو دي ښځې به چې نو هغه به یې وینځې جوړ شي مالونه چې نو هغه به یې واخیستلی شي نو دوی د خوا هغه معلومه وه نو دوی سعد رضی الله تعالی عنه نه د هغه په ځای به ابو لبابه رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه څه وکړي څنګه فیصله وکړي هلتې وجه چې نو هغه دا وه ابو لبابه رضی الله تعالی عنه د دوی سره چې نو هغه تجارتي لین دین ولو دویم د دوی په محله کې پاتې کېدو دریم چې نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنه هلتې ښځه او بچي چې نو هغه هم ولو نو چې کله دغه ولو نو دوی وی چې هغه راولېږلی شي نبي علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه ته یې زه تاسو لاړ شئ چې دوی څه وایي نو چې کله هغه رالو د هغوی سره چې نو هغه صلح متعلق خبره یې کوله نو دوی ورته چې آیا موږ د الله پیغمبر ته د صلح چې نو هغه دا کم پیشکش کو دا ورته وکړو سعد رضی الله تعالی عنه دا خبره ومنو چې سعد به زنګ فیصله وکړي نو او هغه به زنګ فیصله څنګه کوي نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنه چې نو هغه په جبه ورته ونه وي خو په اشارې سره وي چې نه ګورې که سعد رضی الله تعالی عنه فیصله کوي نو هغه به ستاسو دا مرګ کوي مرۍ ته اشاره کړه چې هغه به ګورې تاسو نه سټونه وهي لکه څنګه چې د مخکې بنو نظیر سره شي نو چې کله دغه شانتي نو هغوی اشاره وکړله نو په دغه ځای باندې دی ډایرکټ پیمانه شولو چې دا خو د الله د پیغمبر چې نو هغه راز ولو او دا راز نو هغه قبل الوقت نو هغه ما دوی ته وویلو نو د هغه ځای باندې دی په خپل صرف په دغه تشې یوې اشارې باندې چې نو هغه نادې مخ پیمانه شولو خو صحابه لوی خلک ولو نو چې کله دوی نادې مخ پیمانه شولو نو دوی چې نو د هغه ځای نه را روان شو واپس چې کله رالو فیصله خبره چې نو هغه د هغوی ته ووی بیا د هغه ځای نه رالو نو سیده چې نو هغه مسجد نبوي ته رالو مسجد نبوي ته چې کله راورسېدو هلته چې نو هغه د یوې ستنې پورې ځان وتړلو زه به د هغې پورې خوراک او څښاک چې نو هغه نه کوم تر څو چې زما توبه نه قبوله شي چې ما چې نو د الله د پیغمبر د فیصلې نه مخکې د هغوی ته اشارتن چې نو هغه خبره کړې نو دا ما نه ګناه شوی دی ما به اوس ځان چې نو هغه تړلی هغه وخت کې هغه د لرګستان ولا اوس هم چې نو هغه مسجد نبوي کې هغه ستن شته سنگ مرمر نو هغه د استوانۍ توبه چې نو هغه ورته ویلی کېږي نو په هغې نه باندې اوس هم دغه ستن موجود ده نو د په هغه ستن پورې ځان وتړلو خوراک چې نو هغه به نه کو اسکاک به نه کو مانځه یا نور قضای حاجت وخت به شو نو بیا به کولاو کو لاړو مونځ قضای حاجت دی به کول بیا به رالو واپس به وتړل خپل کور والا خلک هغه په دغه مامور کړي ول دی به کولو شپږمه ورځ په د باندې یا یو کول کې اوه مچ نه هغه د پاغې په بیا چې هغه بېهوشي تاری شوله چې کله هغه وشوه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګي حضور علیه الصلاۃ والسلام یې که چېرته ډایرکټ زما خوال راغلی وی نو ما بوله د الله پاک نه توبه استغفار چې نو هغه کړو الله پاک به دې معاف کړو خو چې د په خپله ځان دپاره دا سزا تجویز کړې ده اوس به که زه څه نشم کولی اوس چې کله د الله د طرف نه توبې حکم رالو چې بس هغه وخت به قبوله شي نو دوی چې نو صبر وکړو اومه ورځ باندې الله رب العزت د دوی توبه چې دی نو هغه قبوله کړله نو چې کله توبه قبوله شوله صحابه په خوشحالۍ په منډه رالو مونږ ته کولاوه الله پاک ستا توبه چې نو هغه قبوله کړله د ورته نه ما به تاسو نه کولوئ ما به حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاسونو مبارک چې نو هغه کولاوهي ځکه ما د هغوی راز پاش کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام رالو په خپل لاس چې نو هغه یې کولاو کو نو ځکه الله وایي یا ایها الذین آمنو نو دا دوه آیاتونه سره هم نازل شولو اے د ایمان خاوندانو لا تخون الله ورسوله تاسو خیانت مکوئ د الله او د الله د رسول سره وتخونوا اماناتکم نو دلته هم د قلا د قشانت دی ولا تخونوا اماناتکم او نه په خپل آپس کې د یو بل سره چې کم تاسو لین دین یا خی نو په هغې کې د یو بل سره چې هغه هم خیانت مکوئ وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه نو پوه شئ ستاسو مالونه او ستاسو بچي دا چې نو هغه فتنه ده فتنه په معنی د عذاب سره هم راځي فتنه په معنی د سبب د عذاب سره هم راځي او فتنه په معنی د ازمیخ سره هم راځي نو ډېر کله ته سړی د اولاد د وجې نه د مال د وجې نه چې نو هغه په ډېرو فتنو کې چې نو هغه اخته شي
نو ځکه الله وی دا ستاسو لپاره ازمیښت دی. وان الله عنده، او دا چې د الله سره چې نو هغه اجر عظیم دی. نو د الله سره چې کم اجر عظیم دی په هغې باندې نظر ساتئ. د مال د حصول او د اولاد او ښځو بچي د خوشحالولو دپاره د الله او د الله د پیغمبر حکم چې نو هغه مه ماتوئ. الله دې موږ ته چې نو داسې کامل ایمان نصیب کړي. وذکروا، یاد کئ، اذ انتم کله چې وئ تاسو قلیل لږ مستضعفون کمزوري ګڼلی شولی فی الارض په ځمکه کې، تخافون تاسو به یریدلی ان یتخطفکم الناس چې وبه تښتئ تاسو لره خلکو، فآواکم نو پس هغه ځای درکړو یعنې الله، وایدکم او قوت درکړو تاسو ته بنصره په خپل مدد سره، ورزقکم او رزق درکړو تاسو ته من الطیبات د پاک څیزونو نه، لعلکم تشکرون چې دپاره د دې چې تاسو شکر وکړئ. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، لا تخونوا الله، خیانت مه کوئ د الله والرسول او د رسول سره، وتخونوا اماناتکم او خیانت مه کوئ تاسو په خپل امانتونو کې، وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ، وعلموا پوه شئ انما اموالکم بېشکه ستاسو مالونه و اولادکم او ستاسو اولاد فتنة ازمیخ دی، وان الله او دا چې د الله سره وان الله عنده او دا چې د الله سره دی اجر عظیم ډیر لوی.